وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر په شوق او ذوق سره وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک زما د دین او د اسلام ډیر غیرتمند او عزتمند مسلمانانو نن یو ځل منګه بیا د عمردو د ختم نبوت په دې چوک کې را جمع کېدل دا یو ډیر افسوسناک او ډیر زیاته د خفګان فیصله پدے ملک پدے مسلمانانو باندے پزور مسلط کیگی رونو یاد ساتھی دا ملک اسلام دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پنوم باندے جوڑ شوے دے دا دے ملک آئین او دا دے ملک قانون دا قرآن او دا سنت موافق دے دا دے ملک دا پارا اسلامی خلقو چھے دا دمرا قربانے ورکلی دی نو دا یاد ساتي دای د پاکستان عیاشو خلکو د پاره ندی ورکړی الحمدلله من تاسو ټول مذهبي خلک یو او دیندار خلک یو زمون تسل دا د لیبرل او د سیکولر قوتونو سره دی هغه لیبرل او هغه سیکولر قوتونه نن په حرکت کې راغلي دي نن د الله د پیغمبر ناموس پېمال کوي نن د رب لا یزال کلام پېمال کوي او نن په پاکستان کې د کروڑوں 24 کروڑ عوامو عقیده آئین د قرآن او د سنت موافق دا ما په وینو ګټلې دی دا ما ته خیراتي نه دی میلاو قسم پر رب چې نن به د اسلامي او د قانون د ناموس رسالت دفاع په وینه باندې کوو انشاءالله یو که به نه به کوو موږ ورته اواز ورته وکړئ موږ درڅه خلک یو موږ د میدان خلک یو موږ هغه خلکو سره تسره غشتونکي خلک یو څوک چې د رسول الله ناموس ترلاسه کوي زه به د هغه ګریوان ترلاسه کوم دا زما د قوم فیصله کړې ده دا زما د قوم فیصله ده چې کله عدالت د توهین مرتکب ته سزا نه ده ورکړې بیا زما د قوم د جناب رسول الله امتي اگر ستا په عدالت کې د ګولۍ په شان سزا ورکړې ده کړې ده که نه ده کړې عزتمندو مسلمانانو وروڼو څوک چې د ناموس رسالت اکټ چیري دی په خپله خپل مرګ ته دعوت ورکوي دی په خپله باندې په دې مسلمان باندې ځان وژني عزتمندو مسلمانانو وروڼو موږ خو ډېر دردېدلي خلک شو قسم په رب چې نن د مسلمان چج د خولې نه د رسول الله خلاف فیصله روزي د درد خبره ده که نه ده هیله چاته وکړو من خو که دلته احتجاج کړی دی د امریکې او د فرانس خلاف هم کړی دی خو لیکن د افسوس خبره دا ده ای قامه دې قوم ته چې کله موږ ته قیادت ورکوو د هغوی نه موږ وعدې اخیستې وي چې ته به زما د ملک دفاع کوې زما د اسلام دفاع به کوې د ناموس رسالت دفاع به کوې خو افسوس چې نن په سټیج زه یوازې ولاړ یم افسوس چې نن تا ما د قوم واګې چا د لاس کې ورکړې نن د هغه د خولې نه د ناموس رسالت د زنده‌باد اواز نه راځي تا چې پرون د خپل منډیټ دپاره چغې وهلې عوامو عقیدې تبدیلې ورته کوي وروڼو دې منلو ته موږ چېرته هم تیاره نه یو دا فیصلې موږ نه منو ازاده خبره کوو په میدان باندې کوو همدې عدالت همدې سپریم کورټ د نواز شریف خلاف فیصله ورکړې وه نور لیگ نه ده تسلیم کړی همدې سپریم کورټ د بټو خلاف فیصله کړې وه پیپل پارټي نه ده تسلیم کړی همدې سپریم کورټ د عمران خان خلاف فیصله ورکړې ده پی ټي آی نه ده تسلیم کړی نن دې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده من جمعیت علما اسلام داسې فیصلې په 100 کال کې منلو ته تیار نه یو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام
عزتمندو مسلمانانو یاد ساتئ زپا ملک دا جج او دغه رنګ د جج صاحب احترام او دغه رنګ د چیف آرمی صاحب احترام د هر ادارې ادب او احترام سر بچشم خدا علی چې کله په دې ملک کې د جناب رسول الله ناموس رسالت محفوظ وي ستا عزت به زما د رسول الله د عزت نه رستو وي ستا منصب په زرګاو کړه دی د جناب رسول الله د منصب نه شاته دی د چرې په دې قوم او په ملت خپل ملمانه مسلط کولې نه چې عزتمندو مسلمانانو ورو دا یاد ساتئ من په دې میدان کې لوبېدلي خلک یو د الله په فضل باندې ما تاسو ته مخکې د مشرانو بار بار خبره ذکر کړه چې د 1953 آئین یاد ساتئ مارس او عایده چې ما ته په دې اسلام په اسلامي پاکستان کې عقیده ختم نبوت او آئین ملت ته د جلسې کولې ای د پیغمبر امتي نن ستا د پیغمبر د ناموس جنازه وتېدونکې ده راشه دې قوم ته مخامخ شه چې زه ستا نماینده یم زه به په قومي او په صوبایي اسمبلی کې د ناموس رسالت خبره کوم عزتمندو په دې خبرو سوچ وکئ هغه خلک چې په دې کې جنت او جهنم نشته تاسو نه تپوس کوم نن دا فیصله چې کومه شوې ده آیا دې کې جنت او جهنم شته یا نشته چې څوک د دې دفاع کوي دغه خلکو ته به الله جنت ورکوي که به نه ورکوي او چې څوک یې مخالفت کوي دا زموږ ایمان او عقیده ده چې الله به د ابی ابن خلف سره په اور د جهنم سوځوي. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، نعره تکبیر. یاد ساتئ علی الاعلان وایي که دوی ته د امریکې غلامي قبوله ده که دوی ته د یورپ غلامي قبوله ده ای امت مسلمه موږ ته د جناب رسول الله غلامي قبوله ده موږ ته د جناب رسول الله غلامي قبوله ده قسم په رب یاد ساتئ بچو قتلونه برداشت کولی شو کنسل مو برداشت کړئ بېعزتۍ مو برداشت کړئ الزامات هم برداشت کړل لیکن یاد ساتئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس خلاف یو د سترګو رب مناسب سره خلاف خبرې منلو ته تیار نه یو ملنګان به یو غریبانان به یو خو ګلتنګان نه یو ښه یاد ساتئ په مال به کمزور یو په عمل به کمزور یو خو په میدان کې د خلاف انشاءالله العزیز ډټ کر مقابلې والا خلک یو یو که نه یو قسم وخورئ نن هغه خلک څه شو ای مینه پیازه په پاکستان کې قانوندانانو ځان ته عاشقان د رسول الله ویونکو نن راشي د رسول الله د ناموس رسالت خلاف فیصلې کېږي نن جمعیت علما اسلام په میدان کې ولاړ دی ته په کومه سوره او په کوم ښار ننوتې ته ولې د جناب رسول الله امتي دی دا قانون د کوم ځای نه کېږي تاسو نه تپوس کوم تاسو نه تپوس کوم دا رکاوالې به د کوم ځای نه کېږي خو یاد ساتئ قائد جمعیت فیصله کړې ده چې نن به د ناموس رسالت فیصله دا په پارلیمنت کې نه دا به په میدان باندې کېږي یا به په میدان زما وینه تویېږي او یا به دوی په دې ملک خپل قانون سازي او خپلې منمانۍ کوي موږ چرم دا ملک منمانو ورکولو ته تیار نه یو انشاءالله الله ګواه دی چې هر څه برداشت کوو برداشت مو کړل خو لیکن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف الله ګواه دی چې زړونه دردېږي مړه دا 57 اسلامي ملکونه دي بېخیزه حکمرانه یو ګیلاس اوبه د فلسطین زخمیانو ماشومانو به ټوله نشي ورکولی او راځئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف قانون سازۍ کوي فیصلې ورکوي عزتمندو مسلمانانو ورونو ما درته خبره خلاصه کړه تاسو دې فیصلې منلو ته تیار یې دا فیصلې موږ د دوی چرم منلو ته تیار نه یو موږ دا منمانۍ منلو ته تیار نه یو انشاءالله مقابله به کوو
نن د نرونو بحیثیت د مسلمان بحیثیت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیانو عهد اخلم او بالخصوص د نوجوان طبقې نه چې موږ سره په ختم نبوت کې شانه بشانه ودرېږي چې کله اواز راځي چې نن په زرګونو دي چې سبا به د کومرتو دا چوک د شیرپاو پورې بلاک وي تر هغې پورې به په قلار نه کړو چې تر څو د جناب رسول الله عزت نه یې ګټلې مرګ به وي را به شي عقیده مو ده په تقدیر ایمان دی چې په کوم ټیم په کوم وخت کې الله زما د مرګ فیصله کړې ده هغه بدلېدو والا چې بدلېدو والا نه ده خامروز دی او د جناب رسول الله عزت وګټي وما علینا الا البلاغ.